السلام علیکم. ما یو څو د تاریخي ویډیو کړی وي او هغه ځینې ملګرو ډېرې خوښې کړې وي. د هغې دپاره ډېره شکریه. بیا یو څو ملګرو فرمایش د یو څو تاریخي شخصیاتو کړی و چې یاره په هغوی باندې تاریخي ویډیو که جوړه شي نو ښه به وي. نو نن د هغې په سلسله کې درله زه یو ویډیو جوړوم. د پښتنو د غیرت او د پښتو ډېر وسیع تاریخ دی او ته به پې فخر کې. سړي خو یو طرف ته کا چې کله په ښځو هم سخته راغلې ده نو هغوی د دومره بهادرۍ کارنامې کړي دي چې د تاریخ حصه ده. نن درته د یو ډېرې تاریخي پیغلې کیسه کومه. د هغې نوم و ملالۍ او په ملاله میوند په نوم سره په تاریخ کې مشهوره ده. خپل نوم یې و ملالۍ. د ملالۍ څه کیسه وه؟ د کندهار سره خواته یو کلی دی میوند ورته وایي او په هغې کې د ملالۍ پلار چې و هغه نورزی میوند نوم یې و. هغه شپونکي و. دا ګړې بیزې به یې ساتلې. په هغې مونده کې ډېرو خلکو دغه کاروبار و دغه روزګار و نو هغه به دغه کو. په د نن نه 143 کاله مخکې په 27 جولای 20 جولای باندې په 1880 کې انګریزانو په هغوی په علاقه باندې حمله وکړه او د انګریزانو فوج سره ډېر ګوله بارودو او هلته کې چې کوم د افغانیانو د پښتنو فوج و لشکرو هغه د ایوب خان په سرکردګۍ کې د انګریزانو سره په جنگ شو. دوی چې دا جنگ شروع کو نو په هغې کې انګریزانو سره چونکې بارودو هغوی ډېر په تیزۍ سره پیشقدمي کوله او پښتنو له نږدې وه چې شکست ورکړی وي. دغه ډېر د سختې وخت و. پښتانه چې وو هغوی د بارودو په مخ کې بېبسه وو. خو په دغې وخت کې یو کار وشو. په دغې وخت کې داسې چلو شو چې دا ملالۍ چې خبر شوه نو دې یکدم میدان ته منډې کړې او دا خپل لوپټۍ د سر نه رالر کړه او دې نه یې جنډه جوړه کړه او یو څو ټپې ووي. هغه ټپې دومره مشهورې شوې چې هغې په هغې پښتنو کې ډېر زیات جوش و جذبه راوسته او هغوی هغه انګریزانو باندې واپس حمله وکړه او هغوی له شکست ورکړو. زما پښتو د کتابي پښتو کمزورې ده. زه درته هغه ټپې ویم تاسو له به مزه درکړي. کو پکې څه لفظ تلفظ زما غلطي نو دا یې معذرت کوم. ملالۍ ورته ووایي په میوند کې چې په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاليه بېننګي ته دې ساتمه او خال به د یار له وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب و شرموینه. چې دا ټپې هغې ووي دا دومره د جذبې وي. هغې ووایي کو په نن ځوانانو ته کو نن شهیدان نشوې نو دا به بېغیرتي وي او زه به بیا ستاسو کو شهید شوې نو ستاسو د وینې دا خال به لګومه چې د باغونو کې د ټولو ګلونو نه ښکلې ګل به ده. په دغې جنګ کې د ملالۍ والد صاحب هم نورزی هم وفات شو او د هغې منګیتر هم و پکې او هغه هم پکې شهید شو. دغه جنگ بیا پښتنو وګټو او د انګریز هغې جرنیل ویلي و چې مونږ شکست صرف د ملالۍ د لوپټې نه د جنډې جوړولو او د ملالۍ د دغې ټپو د لاسه بیلو چې هغې په پښتنو کې یو غیرت جذبه راوسته او مونږ چې کم ګټلي جنګ و پښتنو له مو شکست ورکړی هغوی واپس دومره جذبې سره په مونږ حمله وکړه چې مونږ شکست وخوړو. نو امید لرم چې د ملالۍ میوند دا تاریخ به ستاسو خوښ شوي. که مو خوښه شوه تاسو څه فرمایشي ویډیو په څه خاص واقعه باندې جوړول غواړئ هغه ماته په کمنټس کې لیکئ او زما د ویډیو باندې کمنټس کوئ، لایک ورکوئ، دوستانو سره شیر کوئ او امید لرم ستاسو به خوښه شي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.